نن په لندنۍ کورمه اسلامي پبلک سکول صده کې د جمعیت علماء اسلام د سوري لاندې د راتلونکو ټول ټاکنو په هکله یوه لویه غونډه ترسره شوه چې پکې د جمعیت علماء اسلام د منځنۍ او لندنۍ کورمې کارکنانو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. غونډې ته د جمعیت علماء اسلام مشرانو ویناوې وکړې او د راتلونکو ټول ټاکنو کمپین په هکله یې پلاننګ ترسره کړو. غونډې ته د وینا په وخت د جمعیت علماء اسلام مشرانو وویل چې د تیرو ټول ټاکنو په شان به دا ځل هم موږ خپل امیدوار ملک جمیل په هر صورت کامیابوو. کورمیوالو تل د جمعیت علماء اسلام په مشرانو او پارټۍ منشور عمل کړی او زموږ نظریه یې خپله کړې. دوی زیاته کړه چې د کورمې عوام به کله هم د ووټ غلط استعمال ونه کړي او نه به د خپلو ضمیرونو سوداوانې وکړي. مشرانو زیاته کړه چې په سوشل میډیا باندې د غلطې پروپیګنډې موږ په سختو ټکو کې غندنه کوو. جمعیت علماء اسلام په ټول ټاکنو کې هیڅ کوم امیدوار سره کوم اتحاد نه دی کړی بلکې موږ به په خپله لویه کچه بریا ترلاسه کوو. جمعیت علماء اسلام امیدوار ملک جمیل هم وینا وکړه. دوی ویل چې جمعیت علماء اسلام کامیابي د کورمیوالو کامیابي ده. که الله تعالی زه پارلمان ته واستولم نو زه به تر ټولو زیاته توجه منځنۍ کورمې ته ورکوم ځکه چې د 21مې صدۍ کې هم دوی خپل ژوند په تیارو کې تیروي. ملک جمیل زیاته کړه چې زموږ کارکنان به د جمعیت علماء اسلام منشور هر کور کور ته رسوي. جمعیت به مخالف امیدوار ته په لویه کچه شکست ورکوي. دوی وویل چې د تحریک انصاف د لاسه نن په ملک کې ډاکټر، وکیل، استاد، شاګرد، غریب او مزدور هر یو کس په احتجاج کولو مجبور دی. د ناکام حکومت امیدوار ته ووټ ورکول خپل ځان او علاقې سره زیاتی ګڼم. د آزاد امیدوار په اسمبلی کې کوم حیثیت نه وي او نه د علاقې دپاره کوم کار کولی شي. نو تاسو ته یو ځل بیا خواست کوم چې خپلې رایې کتاب ته ورکړئ او کورمې پرمختګ جاري وساتئ. کیمرامین فخر زمان سره عمران مقبل، کرم سوشل میډیا یونین، صدا.